بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې سبق نمبر 261 دی. الدرس السبعون یعنی اویایم درس 70 نمبر درس شروع دی. نن به په دې درس کې اول سبق مونږ ویلی دی، د الفاظو معنی مې ویلي دي او یو ضروري قاعده مې ویلې ده. انشاءالله هغه قاعده به نن دلته کې مونږ په دې سبق کې استعمالو او کوم ضروري الفاظ هم زده کړي دي الفاظو معنی هغه به دلته استعمالیږي. نو رسالة الى الوالد، رساله چې په عربی کې دا خط ته وایي، خط الى الوالد پلار ته خط، یو طالب دی هغه خپل پلار ته خط لیکي. نو اول د خط لیکلو طریقه دا ده چې بره به ولیکي بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بیا به ولیکي والد الکریم، که د ځان نه مشر کس ته خط لیکي که نه نو یا به الکریم لیکي یا به المحترم لیکي، یا داسې ولیکه والدی زما پلار، المحترم محترم زما محترم پلار، حفظکم الله تعالی، حفظکم الله، الله دې ستاسو حفاظت وکړي، تعالی حفظکم الله تعالی، الله تعالی دې ستاسو حفاظت وکړي. بیا به ولیکي لاندې په اوله صفحه کې به اول به بسم الله ولیکي، بیا به پسې په دویمه صفحه کې د والد الکریم حفظکم الله تعالی ولیکي. بیا به د هغې نه ښکته بله کرښه کې ولیکي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وبعد د سلام نه پس، وبعد معنا ده د سلام نه پس، د سلام نه پس عرض دا دی فقد وصلتو، یقینا زه ورسېدم. وصلتو دا د فعل ماضي واحد مذکر واحد متکلم صیغه ده، واحد متکلم صیغه ده. وصلتو معنا ده زه ورسېدم الی کراچی، کراچۍ ته. فقد وصلتو الی کراچی، یقینا زه کراچۍ ته ورسېدم فی 10 شوال، په 10 شوال، زه د شوال په 10 تاریخ باندې کراچۍ ته ورسېدم. دا اوس پلار ته خط لیکي ښه. بیا ورته اوس پلار ته وایي والتحقتو، او ما داخله واغسته. والتحقتو دا التحقتو دا د فعل ماضي واحد متکلم صیغه ده، دا د باب تفعیل د فعل ماضي واحد متکلم صیغه ده. والتحقتو او زه داخل شوم، ما داخله واغسته بجامعة العلوم الاسلامیه، جامعه علوم اسلامیه کې ما داخله واغسته، جامعه علوم اسلامیه کې ما داخله واغسته. وقبلت في الصف الاول، وقبلت في الصف الاول، او دلته کې وای ما په اول جماعت کې داخله، ما ته په اول جماعت کې داخله ملو شو. وقبلت في الصف الاول، په صف الاول معنا اول کتاب. وقبلت في الصف الاول، قبلت او ما ته داخله ملو شو في الصف الاول، په اول صف کې، یعنی په اول درجه کې، په اول کلاس کې. وبدأت دا بدأ يبدأ دا معنا ده شروع کول. وبدأت او ما شروع کړه، واحد متکلم صيغه ده د فعل ماضي. وبدأت ما شروع کړه اتعلم اللغة العربية، اتعلم اللغة العربية، عربي جبه زده کول مې شروع کړه، عربي جبه زده کول مې شروع کړه. والآن او اوس به بعد زمن قليل، لږ وخت پس، اوس به لږ وخت پس اتکلم العربیه، اوس لږ وخت پس اتکلم العربیه، زه عربي جبه ویلی شم. اتکلم معنا زه وایم، العربیه عربي جبه. وافهمها، افهم دا واحد متکلم صيغه ده. افهم فعل مضارع واحد متکلم صيغه ده. اتکلم فعل مضارع واحد متکلم صيغه ده. افهم معنا ده زه پوهیږم ها په دغه عربی ژبه باندې، اوس په دې عربی په دې لږ وخت کې زه عربي ویلم شم، په دغه پوهیږم. واعرف پیژنم قراءتها د دې لوستل، د دې یعنی زه د دې دا اوس لوستلم شم، ویلم شم. وکتابتها او دا لیکلم شم، کتابت معنا لیکل ورته وایي، ټیک شو. وکتابتها او دا عربي لیکلم شم. والحمد لله تعالی، الحمدلله زه عربي په دې لږ وخت کې ویلم شم چې کله نه راته داخله ملو شوې ده، پوهیږم هم په دې عربۍ ژبه، د عربي ژبه یعنی لوستلم شم او کتابت هم کولی شم، لیکلم شم د الله په فضل سره، او ټول تعریفونه وایي الله لپاره دي. واني لفرح، او یقینا زه ډیر زیات خوشحاله یم ان اکتب چې زه لیکم الیکم تاسو ته هذا الخطاب، دا خط باللغة العربیة، په عربی ژبه کې. نو ګورئ زه اوس دومره تکړه شوم چې زه تاسو ته په عربی ژبه کې دا ختم لیکم. وارجو او زه امید لرم ان اعود چې زه به راواپس شم الیکم تاسو طرف ته، یعنی مطلب دا چې زه به واپس تاسو له درشم فی آخر هذا العام، د دې کال په آخر کې، د دې کال په آخر کې به ان شاء الله زه ستاسو خواله درځم. وقد تعلمت كثيرا
او یقینا ما ډیره زده کړه من اللغة العربیة عربي ژبه، یقینا ما ډیر عربي ژبه زده کړه، والعلوم الاسلامیه او اسلامي علمونه مې ډیر زده کړل، ان شاء الله تعالی دا الله چې الله وغواړي. وتحیاتی او زما سلام الی الوالدة المحترمة، زما مور محترمه ته زما سلام دی، و اخوتی او زما رونو ته زما سلام دی، و اخواتی او زما خویندو ته زما سلام دی، و جمیع اصدقائي او زما ټولو ملګرو ته زما سلام دی. نو دا یې خط ولیکلو او بیا ورته والسلام وویلو او بیا لیکلي دی ابنکم ستاسو زوی، ابنکم ستاسو بچی خالد، او بیا تاریخ لیکلی دی. نو تاریخ کې بیا تاسو به ولیکئ، که اسلامي تاریخ هم ولیکئ، نن 28 ذی الحجه ده او 1447 هجري شروع ده، او پکې بیا د انګریزي عیسوي تاریخ هم کې لیکئ. نو نن زما په خیال چې 14 جون دی، 14 جون 2026 عیسوي ده. ها نو دا بره هجري تاریخ دی، ښکته عیسوي تاریخ دی. نو که داسې ولیکئ نو ډېره به بهتره وي. نو د خط طریقه دا ده، خو دا ورسره دې خوا ما دا ترجمه لیکلی ده، زم چې تاسو په دغه باندې پوه شئ. نو دا زمونږ د نن ورځ درس امید دی په دې به تاسو پوه شوي او په دې کې هغه الفاظ مونږ استعمال که په دې خط کې چې هغه مونږ د الفاظو معنی که مې زده کړې وي نو هغه هم دلته کې استعمال کړل. ګوره وصلتو مې زده کړی او التحقتو یې زده کړی مو، ټیک شوه، بدأتو شو، اتعلم اتکلم افهم اعرف، دا مخکې نه ویلي دي. نو امید دی په دې درس به پوه شوي او سکرین شاټ واخلئ، ځان سې ولیکئ، دوباره یې واورئ او زمونږ د نن ورځې درس و، راتلونکي درس په اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.